په دې جمو کشمیر کې یوه ناشنا واقعه مخې ته راغلې ده چې یقینا ډیره سبق آموزه او ډیره عجیبه ده. او هر سړی چې یوه واقعه ګوري که نه د خپل سوچ مطابق یې ګوري او یو سبق ترې اخلي. خو چې ما په کم نظر سره کتلی او ما ترې کم سبق اخیستی نو دغه واقعه هم ډیره عجیبه ده. هغه هم درته مختصر ټکو کې بیانوم، خو هغه سبق چې ترې کوم اخیستل شي هغه ډیر ضروري دی، هغه در سره هم شریکوم. جي هغه واقعه څه داسې وه چې په دې جمو کشمیر کې یوه محله ده چې هغې کې مسجد نه و. هغه خلکو ته د مسجد ډیر سخت ضرورت و. هغوی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې هلکه پیسې چنده راټوله کوي چې دا مسجد څه کو جوړ کو. نو چا نغدې پیسې راوړې، چا سامانونه راوړه، چا سامانونه خرڅ کړه، د هغې پیسې راوړې. په دې کې یو زنانه ده چې انتهایي غریبه ده، د هغې نور هیڅ وس نه کېدو او یوه انډې د چرګې راوړه چې د هغې ټول په ټوله قیمت 6 روپیو. او هغه زنانه ویل چې زما نور څه وس نه کېږي او زه په دې مسجد کې حصه اخلم، نو زما نه د چرګې دا انډه تاسو څه کوئ جي دا قبوله کوي. دا عمل خلکو ته دومره ښایسته ښکاره شو، په خلکو دومره خوږ ولګېده چې زرګونو روپۍ خلکو راوړې وې، په هغې چا پروا نه کوله. خو د چرګې د دې 6 روپو په انډه باندې د خلکو نظرونه څه شو ورپرېوتل او مرکوز شو پې، او خلک د دې طلبګار شو او ګڼ خلک یې طلبګار شو چې دا انډه موږ له راکئ، پیسې به درله درکړو. صحیح شوله که نه؟ اخر چې ډیرو خلکو ر دې مطالبه وکړه نو مشرانو کمیټۍ دا محسوسه کړه چې په دې باندې بولي لګول غواړي. نو فیصله په دې وشوه چې 2 ورځې به په دې انډه بولي کیږي او د 2مې ورځې د ماښام د مونځ نه مخکې چې چا څومره په ګران قیمت واخیسته دا انډه به هغې له ورکوو. صحیح شوله؟ دا خلک وایي چې دا مسجد منګه ډانچه رسولې وه او د چت پیسې را سره نه وې، فنډ را سره نه و چې چت پې واچو. اوس چاته څه پته ده چې د دې 6 روپو انډه کې څومره زور دی، د دې زنانه په دې زړه کې درد او اخلاص څومره و. دا د 6 روپو انډه دلته الله په 100 روپۍ قبوله کړه چې هلته به الله څه ورکوي. صحیح شوله؟ د 10 روپو پې لومبی اعلان شو، د 10,000 پې بیا اعلان شو، 50-60,000 ته قیمت ورسېدو. د 2مې ورځې د ماښام نه مخکې یوه لک روچت شو چې غالبا منصور نوم یې دی، په 2,06,000 روپۍ باندې د چرګې دا انډه واخیسته. چې د دې نه د مسجد دا باقي کار څه شو دا پوره شو. سبحان الله، د دې زنانه اخلاص ته وګوره ښه. نو اوس دې کې چې کوم زبردست سبق دی هغه دا دی چې ای مومنه ستا نیک عمل دی کم ولی نه، خو چې په دې کې اخلاص یې که نه، په اخلاص سره په دې کې وزن سیوا کیږي، په تله د میزان کې به د ټولو نه هغه نیکي درنۍ چې په کم کې اخلاص سیوی. یو سړي بل 1,00,000 روپۍ د الله په لار کې ورکړي، خو شاید چې زړه دا غټه راشي چې ما خو 1,00,000 روپۍ صدقه کړې، او بل سړي به 10 روپۍ وس کېږي د غریب بانه اوی مرکه کړې ده، 10 روپۍ وس به کېږي، خو د په زړه کې به اخلاص یو درد به چې الله دا زما وسو چې تا ته مې کېښوسته، خو ما اینې لکه دې زنانه چې د چرګې انډه راوړل. نو په دې سره په دې کې وزن به د هغه 1,00,000 روپو نه صحیح دا بسی وی. 2 رکاته نفل تا وکړه، خو په تا کې اخلاص دی او درد دی، دا به د هغه 60 رکاتو نفلو نه په دې کې زیات وزني چې کم کې اخلاص نشته دی. نو زما رونو په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کوي. من کې د اخلاص کمی دی، الله سره د خزانو څه کمی دی. په دنیا کې د دغه انډې 2,06,000 قیمت ولګېدو زمونږ او د الله خزانې خو چې دي نو هغې خو موږ ته سر نه دی معلوم. صحیح شوله؟ دومره لوی خزانې هغه سره دي، نو چې زمونږ په عمل کې اخلاص وي نو پته نه لګي چې څو چنده وزن به پکې الله سیوا کوي، او دا به زمونږ د نجات او د آخرت د خوشحالو ذریعه ګرځي. نو په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کوي. ډېر عملونه الله ته خوښ نه، لږ عمل خو اخلاص والا. یو سړی ډېر عمل کوي خو اخلاص پکې نشته، هغه نه الله ته هغه بنده غوره دی چې لږ عمل کوي خو په ده کې څه دی اخلاص دی. نو په خپلو عملونو کې اخلاص پیدا کوي. د سبق نه دا ډکه واقعه او د سبق نه دا ډک دا نصیحت دا د نورو مؤمنانو سره هم شریک کوي. وصلی الله علی النبی. کم کسان چې د ګرمۍ په دې موسم کې په نهرونو په تالابونو کې د خلکو په مخ کې ښکاره لامبي او هغوی داسې جانګې یا داسې لباس استعمالوي چې هغه تر پنډو پورې نه وي، پنډۍ پکې پټې نه وي، نو د دې خلکو په باره کې او د چا چې په نظر لګي د هغوی په باره کې په حدیث مبارک کې څه راځي؟ خطرناکه خبره د الله پیغمبر فرمایي، نو په هغې باندې لږ ځان پوهه کوي او په دې باندې ځان پوهه کوي چې د سړي د عورت حصہ د کم ځای نه تر کم ځای پورې ده. په دې مسله باندې
ځان پوه کوي. ورجی اول خبره دا وکا چې د نارینا د عورت عیسی د نوم نه لږ ښکته تر د پنډو پورې دا د عورت دی. صحیح شو لکه نه؟ دا به داسې لباس هم نه استعمالی چې دا د دې نه کم او د پنډۍ یا پتونان پکې ښکاري، او داسې نری لباس به هم نه استعمالی چې هغه لون شي او بالکل ښکاره پکې د بدن هغه ښکاري. ورنه حدیث مبارک کې په دې باندې څه ویلی دی؟ لعنت ویلی دی. که کوم سړي پې بې اختیاره نظر ولګي د خپل نظر یې ترې واړو خو هغه د دې ګناه نه بچ دی. باقي چې کوم ورته ګوري حدیث مبارک کې په هغه هم لعنت ویلی دی، لعن الله الناظر والمنظور الی، او کما قال علیه السلام. حدیث مبارک کې راځي چې کوم کس ورته ګوري په ده باندې هم د الله لعنت دی، او دا کوم ته چې ګوري د خپل داسې لباس استعمال کړی دی چې هغه لون شو د بدن پکې ښکاره معلومیږي، یا داسې نیمګړی جانګې او لباس یې اچولی دی چې د پنډۍ ښکاري او د پنډو نه بره د پتونان او رنان ښکاري، نو په ده باندې څه دی جي؟ د الله لعنت دی. تاسو دې ته سوچ وکړئ جي نن سبا اکثریت نوجوانان د دې خبرې نه مکمل غافل دي او د دې پروا نه ساتي. په محضر عام به لامبي، په نهر کې، په تالاب کې د دنیا خلک به په هغه لاره تیریږي، نارینه زنانه د دې خبرې پروا نشته. چا به د قمیص نه جانګې والی چې صرف هغه حساس عورت دی د هغې حساب یې پټه کړي، باقي به ټول رنان پتونان شا مخې ته دا بره ده ښکاري. دا ډیره خطرناکه خبره ده، دا ډیره بده خبره ده. او حدیث مبارک کې په دې کس باندې د الله لعنت ویلی دی چې په ده د الله لعنت وریږي او د الله د رحمت نه لرې کیږي. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ. نن سبا اکثریت نوجوانان د دې خبرې پروا نه ساتي. ګوره دا یاد ساته د نوم د غوټۍ نه ده، دا عورت نه دی. د دې نه ښکته ډایرک متصل دی پسې ښکته د نارینه عورت شروع شو، او دا پنډۍ چې دا په عورت کې داخلي دي. پنډۍ څه دي؟ دا پنډو نه بره نه، پنډۍ په عورت کې داخلي دي، دا به پټي وي. دا که عام حالت وي او دا که مونځ وي. بعضې کسان داسې ناپوهه وي، په حجره کې، په دکان کې، په یو مجلس کې به ناست وي او دا پنسه به داسې اوچته کړي، دا پتون به ګري، نو پنسه به دومره اوچته کړي چې پنډۍ به ښکاره شي. او دا په دې عوامو کې اکثریت داسې د دې خبرې پروا نه ساتي. هلکه په دې کې ګناه ده، دا خو د عورت حصه ده، او دا خو حدیث کې راځي په تا باندې د الله لعنت وریږي. نو مهرباني وکړئ هغه نوجوانان چې کوم په محضر عام باندې لامبي، او سړی پټ ځای کې لامبي، ځان له لامبي، نو خو کپړې هم لرې کې څه خبره نه ده چې له چا نظر پرې نه لګي. خو چې په محضر عام باندې لامبي او خلک درته ګوري، نو دا یاد ساته داسې لباس استعمالول چې نری دی، او یا داسې جانګې او لباس استعمالول چې په هغې کې ستا پتونان او رنان پوره پټ نه دي او پنډو پورې دا ښکاري، نو په تا باندې هم لعنت وریږي، او څوک چې درته ګوري په هغې هم لعنت وریږي. نو برای کرم په خپله په دې عمل وکړئ. که څوک پکې مبتلا او د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ چې هغوی په دې مسله باندې پوه شي. وصلی الله علی النبی الامین. هر یو ماشوم چې پیدا کیږي نو دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي. اگر که هغه د یهودي په کور کې پیدا کیږي، که د عیسائی په کور کې پیدا کیږي، او که د مجوسی په کور کې پیدا کیږي، خو چې کم یو ماشوم پیدا کیږي نو دا فطرتي طور په دین اسلام باندې پیدا کیږي. پته ولګي دا چې دا دین اسلام چې دی دا فطرتي دین دی. صحیح شو لکه نه؟ که ماحول د غلط تربیت ونه کو، مور او پلار د غلط تربیت ونه کو، او د لوی شو دین اسلام د ته پیش شو، نو دا به ډیر په اسانه قبلی. دا به څه قبلی؟ ډیر په اسانه به قبلی، ځکه چې د فطرتي طور پیدایش چې دی نو دا په دین اسلام باندې شوی دی. او دا خبره موږ ته د حدیث مبارک نه څه ده؟ ثابته ده. بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره، هر یو ماشوم چې دی دا په فطرت باندې پیدا کیږي. فطرت نه مراد فطرتي اسلامی دی چې د اسلام په فطرت پیدا کیږي. فابواه یهودانه، مور او پلار د دنه یا یهودی جوړ کی، او یمجسانه یا د دنه مجوسی جوړ کی، او یونصرانی یا د دنه سو جوړ کی، نصرانی تی جوړ کی. نو دا مور او پلار چې اوس د مجوسی په کور کې پیدا شي نو مجوسی تی جوړ کی، هغه سي تربیت وکي. د عیسائی په کور کې پیدا شي نو مور او پلار هغه سي تربیت وکي، عیسائی تی جوړ کی. يهودي په کور کې پیدا شي، هغه سي تربیت وشي، يهودي تی جوړ شي. یا بهر ماحول کې دی پاتې شي او په هغه طرف باندې لاړ شي نو هغه شان انسان تی جوړ شي. ورنه دا پیدا په څه باندې دی؟ په فطرت د اسلام باندې دی. د دې وجه نه د امام ابو حنیفه سے مسلک دا دی چې یو سړی په دشتو شاړو ځنګل
جبلاتو غرونو کې پیدام شو الته اوسېدو او دته کلمه د توحید او د رسالت ونه رسېده، دته اسلام او دین ونه رسېد، د دې خبر ورته ونه رسېدو او د دې حالت کې مړ شو، ایمان قبول نکو، نو د به نیول کېږي، په عقل به د نیول کېږي چې تعالی الله وایي ما عقل درکړی تا د خپلو څاروو شنه ګیا ورکوله، سپین پی دې ترې راغسته، اسمان ځمکه دې کته، نور سپوږمۍ دې کته، بارانونه دې کته، دا هر څه تا کتل، تا د عقل نه دا کار نه اخیستو، فطرتي طور چې ته ما پیدا کړی په فطرت د اسلام مې پیدا کړی، تا د عقل نه دا کار نه اخیستو چې زه دا خپل وړوکی کنډک چلو ما نو دا زه د دې دپاره څومره خواري کوم، نو دا دومره لوی نظام چې چلی دا به یو ذات چلی، یو ذات به موجودي، ته په دې تکل کې چرته وتی چې زه د هغه ذات تکل وکم او هغه پیدا کم او زه په هغه باندې ایمان راوړم، نو په عقل به څه کېږي مؤاخذه کېږي. اوس راشه د پوینټ خبرې ته، هغه دا ده چې موږ او تاسو دنیا کې پیدا شوي یو، د دې دپاره نه یو پیدا شوي چې موږ بچي راوړو او من کورونه جوړ کو، من خوراک سکاکو کو، ورنه دا کار زناورم کوي، زناور بچیم راوړي، زناور خوراک سکاکم کوي، خپلو بچوله جالم جوړی، کورم ورله جوړی. صحیح شو؟ لکه نه موږ او تاسو چې دنیا ته راغلو د دې دپاره چې دین اسلام په ځان لاګو کو او د بچو تربیت د اسلام په طریقه باندې وکړو، د دین په طریقه باندې وکړو، نه دا چې د انګریز لباس ورته واچو، نه دا چې د ماشوموالي نه د سیکولر خلکو په شان ذهن جوړ کو، د غلطو خلکو په شان نظریې جوړ کو، دا خبرې نه، د وړوکوالي نه ورته د الله نوم وښیو، د پیغمبر سیرت ورته وښیو، د صحابو کردار ورته وښیو، دین اسلام، توحید، رسالت، ختم نبوت، دغه شان چې کوم دی منځ، حج، روجا، زکات، دا ټولې خبرې ورته وښیو او چې څنګه د فطرت دی چې دغه شان یې موږ عادت جوړ کو. نو دا د موږ د دې دپاره ورنه زناورم بچي راوړي او زناورم خوراک کوي او زناورم بچو له جالې جوړوي. بیا په موږ او زناورو کې څه فرق شو؟ فرق دا دی چې انسان ته اشرف المخلوقات ځکه ویلې او د له مرتبه او درجه ځکه ورکوي چې دی به په دین عمل کوي، عقیده به یې ښکلي، عمل به یې ښکلی او د بچو تربیت به په هغه طریقه باندې کوي. نو دا بچي چې سبا تا په قبر کې کیږي دا به ستا دپاره صدقه جاریه به وي. نو لہذا دا بهترین نصیحت دی، د نورو مسلمانانو سره هم شریک کوي، د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی